السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ملګرو، د رمضان المبارک میاش په منګ او تاسو باندې الحمدلله راله او قریب را ورسید ان شاء الله. ملګرو، د الله پیغمبر په یو حدیث مبارک کې فرمایي چې پهلوان هغه کس ته نه وي چې دی په کشتۍ کې بل راسملی. پهلوان هغه کس ته نه وي چې دی په کبډي کې بل راسملی. پهلوان هغه چاته ویل شي چې دل غصه ورشي او د غصې په ټیم کې د خپل غصه کنټرول کړي. سبحان الله، د الله د پیغمبر څومره بهترین ارشاد دی. ګوره دغه کس ته پهلوان ځکه نه دی ویلی چې ستا د چا سره کبډي ده او هغه تا راسملو، هغه ستا مد مقابل دی، تا ته ښکاري. ټیک شوله، ته د هغه مقابله کې. خو دا شیطان چې کوم دی د ده راسملول ډېر سخت دی. دا داسې دشمن دی چې دا ښکاري نه او وار کوي، دی په نظر نه راځي او گزار کوي. او به دومره خطرناک دشمن دی چې د داسې چې ستا د چا سره جګړه ده نو هغه ته وینې ښکاره دی، ستا د وجود نه د هغه وجود جدا دی او شیطان ستا په وینه کې چلن کوي. ټیک شوله که نه؟ د ستا په زړه باندې خړتم خښ کړی وسوسې اچوي. نو د غصې په ټیم کې غصه کنټرول کول دا شیطان را پرځول دي. نو د ته لوی پهلوان ویلی دی. نو په رمضان المبارک کې سړی وږی تږی خامخا غصه سړي ته ورځي. په کشرانو به شفقت کې، غصه به پې باندې نه کې. د مشرانو به ادب کې. یوه خبره د مشرانو ذهن ډېر کمزور، هغوی به زیاته خبره وکړي، په هغې باندې به ته صبر کې. تاله به الله په دې باندې اجر درکوي. ان الله مع الصابرین. او د الله د پیغمبر په نس ته پهلوان یې چې څوک راوپرځوي هغه پهلوان نه دی، ته د الله د پیغمبر په نس باندې سي پهلوان یې. لہذا دې کې زنانۍ خدمت کوي، هغوی بچی سنبالي، هغوی چوکیداری د کور کوي، هغوی چې کوم دی د میاشتې موږ او تاسو له زرګونو روپۍ بچت کوي. چوکیدار له به 10,000 تنخواه ورکوي، د کور چوکیدار یي. بچو له چې نوکره نیسي هغې له به تنخواه کم از کم 10,000 ورکوي، د هغې خدمت کوي. د خاوند د حیا او د عزت خیال ساتي، د کور د چاردیوالۍ خیال ساتي. دغه شان چې کوم دی نو زموږ او ستاسو دپاره د دوبي کار کوي. کپړې راله وینځي چې دوبي ونیسي، کم از کم 10,000 روپۍ به ورکوي. د کور صفایي دپاره کس نیسي، هغه له به پیسې ورکوي. ګوره که د میاشتې دا حساب موږ تاسو ولګوو نو لکونه روپۍ چې کم دي نو دا موږ او تاسو له زموږ او ستاسو تورسرې بچ کوي. او هغوی کې څومره تکالیف تیری. او هغه هم انسان دی، شیطان ورسره دی. بعضې وخت به یو خبره تیزه وکړي، شیطان دغه ټیم کې ستا ذهن ته ونښلي چې ګوره ته خو خاوند دی، ته خو سړی او تا ته دا خبره وکړله او دی تا ته ولې وکړه او ستا یې عزت ونه کړو. نو نه، هغه هم انسان دی، هغه کمزوری دی. ګوره که یو سړي ښځه راګیره کړې ده او دی وخي او ټکی او خیال یې دا دی چې زما د ښځې نه د لقمان حکیم جوړ شي، نو دا سړی بېوقوف دی. قرآن او حدیث دا ښودلی دي چې د ښځې عقل د سړي د عقل نه 50 ګرامه کم دی. د سړي عقل 100 ګرامه دی او د ښځې عقل 50 ګرامه دی. د دې عقل نیم دی، ناقصات العقل دی. نو لہذا هغې نه کمی به راځي، مالګه کې، په خوږو کې، په شربت کې، په څه کې. نو موږ او تاسو به داسې جهالت نه کار نه الو چې هر ټیم وهل او ټکول او جګړې نه، په خپله غصه باندې کنټرول. اعوذ بالله ویل، لا حول ولا قوة الا بالله ویل. د دې خبرې زما ورونو ډېر زیاته خیال ساتل پکار دي. او بله خبره دا ده جي چې دغه شان چې کوم دی نو نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې څوک په روژه کې په چا باندې اوبه وڅکې، اوبه څومره د فضیلت ته سوچ وکړه. د قیامت په ورځ به پې الله زما د حوض نه اوبه وڅکي چې دی به جنت ته رتلو پورې نه تږی کېږي. دا څومره غټه خبره ده، څومره لوی فضیلت دی. د غریب هغه بانې ورکه کړې ده چې ما سره خو پیسې نشته، چاله روژه ماتی نشم کولی. یا لکه په اخلاص چاله اوبه خو راغستی شي که نه، ستا په کور کې فریج لګېدلی، چاله خو واوره ورکولی شي، چاله خو یخې اوبه ورکولی شي. ټیک شوله که نه؟ د چا سره خو نیکي کولی شي. د چا کره اوبه نشته او تا تا نه اوبه وړي، اوبه خو له د کور نه رایستی شي، یو بالټۍ اوبه، یو کولر اوبه، دا خو ورله رایستی شي، هغه اسانتیا خو ورته کولی شي. ټیک شوله که نه؟ نو دا څومره اجر شو. ښه بیا که دې په هغه باندې روژه ماتې وکړو نو دا به ستا د ګناهونو کفاره وګرځي او د جهنم نه د خلاصي ذریعه به وګرځي. نو دا نه چې ته خوراک نغدې وله ورکه، دومره نغدې وله ورکه چې مناسب روژه ماتې پې دغه کېږي. ډېره بهترینه خبره ده چې ډېره د اجرونو او د برکتونو میاشت ده. او دا په دې کې بیا دا نوجوانان په
عبسو کارونو کې مبتلا شي لډوګانو کې نوجوانانو سوال لته کو مینت د تکو زمونږ رونه یې موږ چې ځان د پاره څه خوښو ستاسو د پاره هم خوښو خدای ته وګوره 11 میاشتې ستړي شو موږ په دې شرمولو پرځولو باندې ستړي شو په دې لغړیتو باندې په دې عباسیاتو باندې په دې پزول کارونو باندې دکانونو کې هر ځای کې په دې لډوګانو په دې جوارو او په دې شیزونو کرکټو باندې موږ ستړي شو د هلکان لګي د شپې انتظامات د ولیبال لپاره او د کرکټ لپاره خو به ټولې شپې لاړې شي ضایع شي څومره د افسوس خبره ده نو مهرباني وکړئ نوجوانان دې سره روجي ګورې خرابېږي کم هلکان دا لډوګانې او دا توربې او دا تاشونه او دا کریم بورډ او پلانې او ډینګرې نو د دې سره ګورې روجه خرابېږي د الله بندیانو داسې مه کوئ دا ډېره د موقع میاشت او بې حدیث کې راځي چې په چا د رمضان المبارک میاشت تېره شو د په الله ځان ونه به خدا دې هلاک شي الله دې موږ د هلاکت نه وساتي ګورې د هلاکت سره مخامخ کیږو او دغه شان چې کوم دی نو د دې خبرو خیال وساتو کنځلو نه ځان وساتو پوچ میلس نه ځان یو سړی جګړه هم کوي حدیث کې مبارک کې راځي توتې زما روجه ده یو سړی کنځل هم کوي تر کنځلو جواب په کنځلو مو ورکوو جګړه هم کوي تر تا ته خو مو وویل که نه چې د پښتو معاشره به هغه ته پهلوان وایي چې یو سړی په تا نیغ نیغ کېږي او ته ورله جواب نه ورکوې پښتو معاشره به هغه ته پهلوان وایي خو د پښتو معاشره په دې طرف غلط طرف ته تللی ده دا چې کوم دی پهلوان نه دی د الله پیغمبر چې چاته پهلوان ویلی بس حقه پهلواني اختیار کړه ټیک شو الله او رسول ته به ته ښایسته ښکاري خیر دی که معاشرې ته ته په بدرنګ ښکاره شي چې چاله د کنځلو جواب ورنکو چاله د سوک جواب په سوک ورنکو چاله د سپېړې جواب په سپېړې ورنکو نو دا معاشره په غلط طرف تللی دا که د اسلام معاشره وی نو بیا به تا ته پهلوان وی خو دا معاشره د اسلام نه هټ کر تللی ده نو هغه به تا ته بې غیرته وی او پیغور بدله درکوي نو مهرباني وکړئ زما نوجوانانو ورونو د دې میاشتې ګوره ډېر زیات خیال وساتئ بله خبره دا ده چې ګوره څومره موقع موږ ته الله راکړی دی نفل پکې لګیا دی په فرضو باندې بدلیږي دا څومره غټه خبره ده دا تاسو چې کوم د مانځه سره سنت کوئ که نه ماسپښین مانځه نه مخکې 4 رکعت سنت او وروسته 4 رکعت سارې 2 رکعت سنت ماښام یې ماسخوتنې دا په فرضو بدلیږي ګورې دا څومره لویه خبره ده د قیامت په ورځ به وي د چا په منځونو کې چې کمی راشي فرض منځونو کې هلکه نفل یې روالي وګورئ نو چې فرض منځونو کې د کمی راغی او په رمضان المبارک کې د نوافل او سنت کړي نو دا هم په فرضو بدلیږي نو دا فرض بدل روالي دا بدله په تله د نیکۍ کې واچوي دغه شان د نوافل کړي دي دا په فرضو باندې بدلیږي سنت دي کړي دا په فرضو او بیا دې ته سوچو کوي د ماسخوتنې 10 رکعته تراویح د نوجوانان ټول دا پرېږدي بس په دې مشرانو سپینګیرو الله د ډېر عمر ورکړي په دوی زموږ دا مخکینی صفه بادي او په نوجوانانو کې الا ماشاءالله که چېرته نیک عمله پکې ورنه ټول د تراویح ورته هسې ګپ ښکاري نو زما عزتمندو داسې مه کوئ 10 رکعته تراویح په 10 رکعته فرضو بدلیږي د ټولې میاشتې د هر شپې 10 رکعته حساب کوي دا 10 رکعته فرض شو 10 رکعات حساب کوي دا څومره لویه ذخیره ده تاسو ردی تصور نشئ کولی دومره اجرونه الله ورکوي او دغه شان چې کوم دی نو ګوره د تهجد موقع پکې میلاو شي د شپې تهجد نو دا څومره لویه خبره ده دغه شان چې کوم دی نو فرض چې کوم دی دا په اویا بدلوي د الله نیکبختو د سهارې فرض مونځ دی وکړو که نه نو دا به ستا د نیکۍ په عملنامه کې یو نه لیکل شي چې یو د سهارې مونځ دی وکړو 70 به لیکي 70 دا زه نه ویم دا د الله پیغمبر وایي د ماسپښین فرض مونځ دی وکړو که نه نو دا به یو د ماسپښین مونځ نه لیکل شي دا په عملنامه کې 70 لیکل شي سبحان الله څومره غټه خبره ده نو چې دا یو مونځ دی په 70 لیکل شي دا فرایض او دا نوافل چې دي دا پکې په فرضو بدلیږي او بیا دا تراویح چې دي دا په فرضو بدلیږي دا څومره لویه خبره ده او څومره لوی سعادت دی نو یقینا د الله پیغمبر رښتیا فرمایلی دي چې په دې کې دا په الله باندې ځان بخښل ډېر زیات اسان دی او د لوټ مار میاشت ده ډېر زیات اسان دي نو چې په دومره اسانۍ کې موږ دوزخ ته زور کوو او هغه جنت ته راکاږي او موږ دوزخ ته زور کوو نو یقینا دا به د هلاکت ذریعه ګرځي د الله نه سوال کوو چې الله په خپل فضل سره موږ د هلاکت نه وساتي او موږ سره خپل مدد شامل حال کې هر څه د الله په توفیق باندې کیږي د قرآن کریم تلاوت نوافل ذکر او اذکار ګاونډي له نقصان مه ورکوه که عبادت دې نم کوو خو د چا زړه ته ازار مه رسوه چا سره د نیکي وس کېږي نیکي ورسره وکړه اوې غریبک ستا بانې په هر ځای ختمه کړې ده که ستا دا خیالي چې زما نور وس نه کېږي که نه او ماله به چې کم دی نو پیسې را سره نشته نو د ګاونډي سره د رشته دار سره د ملګري سره د دوست سره د عام سړي سره په روڼ تندي باندې ملاقات وکړه حدیث مبارک کې راځي دا هم صدقه ده او د صدقې د کمال نه خو خبرې که نه د الله پیغمبر وایي چې دا مصیبتونه وخي بلاګانې په تا کوم مصیبتونه هغه رد کوي په تا مصیبت را روان دی او صدقه دې وکړه دا په دې مصیبت ور مخکې شي ویې تنبئ
څومره غټه خبره ده. او بیا صدقه حدیث کې راځي د الله غصه مړه کوي. الله چاته غصه یې کنه قهر او غضب موږ ټول ګناهګاري. الله دې موږ د خپل غضب نه وساتي. نو د الله غصه په صدقه باندې مړه کیږي. څومره زبردست خبره ده او څومره د کمال خبره ده. نو غریبه که تاسو پیسې نشته نو تندې خو دې خپل لیکنه. نو پرون تندې د مسلمان سره ملاقات وکړه نو دام ډیره لویه د اجر خبره ده او دا صدقه ده. اوی بل د مور او پلار پکې خیال وساتي. مور او پلار ګور اکثر کمزوري او په دې روزه کې لګي د بچو لپاره دیاړي او مزدوري کوي. نو بچیا چې تیر راوړی او په تا باندې د دې مور او پلار لاس پک نشي داسې وخت چې ته کمزورې وي ماشوم وي. اوی دې پلار تا سره د ځان نه ماشوم جوړ کړی د ګوتې نه نیولې وي او په ځمکه به ګرځولې او پلواله او په خېټه به کېنولې او څه به کول او څه به کول. دې پلار څومره سنجیده او څومره درون پلار او تا سره ځان نه ماشوم جوړ کړی. څومره سنجیده خوی والا مور او تا سره ځان نه ماشومه جوړه کړې. تا سره څومره خدمت استا کړی. دا احساس به ال کېږي ای بې واده کړي نوجوانه چې ته واده وکړې او تا نه بچې پیدا شي قسم دی تا ته به په هغه وخت دا احساس وشي. نو مهرباني وکړئ د مور او پلار دې له زاري مه کوئ. ګورئ دا د مور او پلار دوام چې واخیسته نو د دې د خاطره به هم الله وبخي او که نه مور او پلار هم ازار کړه ګورئ دا بیا د هلاکت ذریعه ده. د مور او پلار ډیر خیال وساتئ ډیر خیال. روزه کې په خاص کر ګورئ بوج سپک کوي که د پټي زمیندار دی که دکاندار دی که دیاړي مار دی مور د کور خدمت په ډیر دی په دې ځان بې شرمه ځان ته مه وایه شرمېدلې ځان ته په دې مه وایه او په دې باندې شرم مه محسوسوه چې زه به د کور کارونه کوم خلک به د مور سره کپړې مینځه نور کار پخلی دی پې بل څه بوج دی پې بیمار د خیال یې وساته والد صاحب بیمار د خیال یې وساته. دا ورځې به الله تیرې کړي په تا به الله بخښنه راولي. تا له به الله دومره څه درکړي چې تا به الله د محتاجۍ نه وساتي. خادمان به دې الله پیدا کړي او ته به مخدومې او هغوی به دې خدمت کوي. د مور او پلار دعا خو سرمایه ده ګورئ سرمایه. او بیا په دې روژه کې چې کم دی د ډېر زیات خیال ښځې چې کم دی هغوی ته هم دا خواست کوو چې د خاوندانو ډېر زیات خیال وساتي. او که نه خاوند خو ګوره ستا دپاره د الله پیغمبر وایي که د الله نه علاوه بل چاته سجیده روا وې ما به ښځو ته ویلې وې چې خاوندانو ته سجدې وکړئ. څومره لویه خبره ده. نو زنانو ته هم موږ دا ویو چې تاسو هم کوشش کوئ چې د خاوندانو خیال ساتئ د هغوی د حقوقو خیال ساتئ د هغوی د میلمنو د هغوی د عزت خیال ساتئ. او خاوندانو ته هم ویو چې تاسو ځان تورماران مه جوړوئ چې یاره تاسو په ښځو باندې خپله پهلواني او یا بهادري یو سړی په دغې باندې ښکاره کوي خو کمزورې مخلوق دی ټیک شوله د یو ګزار مطابق نه وي. نو خامخا به ته داسې نه کوې چې خپله پهلواني په هغې باندې ښکاره کړي. پهلواني دا ده چې شیطان سمله وه غوسه درله بس ته غټ پهلوان یې تا د الله پیغمبر پهلوان ویلې دنیا دې تا ته یا پهلوان وایي یا دې تا ته پهلوان نه وایي. نو په دغه موقع باندې ته خپله غوسه کنټرول کا او دغه شان د روژې اهتمام د دې د عباداتو د نوافلو د هرې خبرې خیال وساتلی شي. سوال د الله نه د الله د فضل کو چې د رمضان د میاشت په موږ په خیر راولي او په خیر او عافیت سره الله تیره کړي چې کومې د دعاګانو د عباداتو د نوافلو څومره وعدې پکې الله کړي هغه وعدې د الله زمونږ او ستاسو نصیب کړي هغه اجرونه او هغه برکتونه د الله زمونږ او ستاسو نصیب کړي. څومره رونه چې دا د نصیحت نه ډک پیغام اورئ نو دا صرف په خپله مه اورئ دا نور رونو ته م ورسوئ. خبرې خو ډېرې دي ډېرې زیاتې مېړه غواړي چې وکړمه خو چونکې بیا کلیپ اوږد شي او په خلکو باندې بوج جوړ شي نو دغه څو مختصرې خبرې مې تاسو ته عرض کړې شاید تاسو به په ډېر څه قبلوئ. جزاکم الله خیره.